الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد منګه درې ګروپ یو پدې کې طلبه دي شاګردان یا سټوډنټان دي او بل پدې کې اساتذه دي او بل دریم نمبر ګروپ پدې کې والدین دي دا قیمتي ګروپ دا چور چرې نه غیر چاپیره ګرځي دا نظام دا طلبه یا شاګردان دي د دې طلبهو دوه ډایمنشنز دي یو دا چې د دې په آپس کې تعلق څنګه پکار دی دویم دا چې د دې د استادانو سره تعلق څنګه پکار دی د استادانو درې ډایمنشنز دي یو دا چې د استادانو د دې طلبهو سره تعلق څنګه پکار دی او د دې استادانو په آپس کې تعلق څنګه پکار دی او بیا د استادانو د والدینو سره تعلق څنګه پکار دی د والدینو ډایمنشن دا دی چې هغه د سکول د ټیچنګ سټاف سره رابطه کې دی او که نه دي په خپلو بچو غمجن دی او که نه دي او د هغې د ترقۍ نه او د تنزل نه ځان خبرئ او که نه خبرئ دا ټول درې واړه ګروپونه چې دي دا د آدم علیه السلام بچي دي او آدم علیه السلام چې کله دنیا ته راتو نو الله تعالی ورسره دوخه کړي وو لومبنۍ خبره ورسره دا کړې وه چې دا کوم عصري علوم نه دي دا ورته ښوولي وو وعلم آدم الاسماء کلها ته چې ځې دنیا ته نو ګورې دا وپېژنه چې دې ته ډایس وایي دې ته ټیبل وایي او دې ته کرسی وایي او دغې دې ته فرش وایي او دا دې ته شیشه وایي دا به یې ورته ټول ښوولي اسماء کلها د هر شي نوم نو نوم به یې ورته یوازې نه ښوولی دا د څه په کار دی دا په څه کې استعمالیږي او د دې کمپوزیشن څه دی لکه هغه ته به یې دا ښوولي چې دې ته مالګه وایي نو بیا دا مالګه څه شی دی نو دې ته سوډیم کلورایډ وایي نو سوډیم کلورایډ د څه دپاره دی نو بیا دا چې دا دغه دپاره دی د تروشوالي دپاره دی سړي تېړه نه مړېږي نو بیا بل یو سپین شی به یې ورته ښوولی چې دې ته چیني وایي شوګر دا د خوږوالي دپاره دی وعلم آدم الاسماء کلها یوازې نه چې دې ته چیني وایي دا چیني د څه دپاره استعمالیږي دا د خوږوالي دپاره دا به ورته هم ښوولي که نه لکه ته اوس ما ته وایي چې دا کړکۍ ده نو ما به پې پوه کوې که نه یا کړکۍ څه دپاره ده ته به وایي چې یاره دا د هوا د تازهګۍ دپاره ده ستا د کوزېدو دپاره نه ده ته په دې لار نه ځې دا دپاره بله ځای دی هغې ته څه وایي ته دروازه وایي ته په دروازه ځې دا نومونه یې ورته ټول ښوولي وو دا چې ورته وښول نو په دې نومونو کې بیا فرشتو له نه ورتلل نو بیا څه چلو شو وعلم آدم الاسماء کلها نو بیا نو ثم عرضهم علی الملائکه نو ملائکو ته بیا وي چې دا څه دي نو هغو له نه ورتلو نو په ټیسټ کې څوک پاس شو ادم پاس شو څوک فیل شو بیا فرشتې فیل شوې نو چې کله ادم ګټلې وه موږ ټول د ادم بچي یو نو موږ له پکار دی چې په عصري علومو هر شی په صحیح نیچر کې وپېژنو بیا دا چې دا خو ته وپېژندو چې دا ګوره دا ډایس دی نو ورپسې څه چې دا له څه نه جوړ شوی دی دا د لرګي نه دا د لرګي نه مختلفې ټوکړې په څه یو ځای شوي دي تاسو کې چاله درځي په څه یو ځای شوي دي په میخه مطلب چې تا کمپوزیشن هم پېژنې ترکیب هم پېژنې دې ته وایي پوه خو بیا دا چې یوازې په دې کار نه کېږي دا په دې کې به مسایل راځي د هغې مسایلو حل څه دی نو هغې ته وایي هدایت هدایت دې ته وایي چې دا ډایس ګورې د تقریر دپاره دی دې باندې به د پاسه نه کښېنې دې ته هدایت وایي که دې د پاسه یو وړوکی دې ته وخو نو وختو ا د پاسه پې ناستو او پرنسپل صاحب ولیدو نو څه چل به کوي سزا به له ورکوي چې دا خو د ناستې دپاره نه دی بیا خو به ته په دې باندې خپل میټیریل دې خبرې وپې کې دا کرسی د ناستې دپاره ده او دا میز د کتاب دپاره دی خو که ته په دې کرسی کېناستې او په دې میز د خپې کېښودې نو بیا به له سزا درکوي دې ته هدایت وایي
نو دغه آدم علیه السلام ته خو اول خدای پاک عصري علوم وښول، نو چې بیا په ښکته راتو نو بیا ورته څه وې قلنا اهبطوا منها جمیعا. اوس ځای هلته کې نو فاما یاتینکم مني هدی، نو تاسو ته بیا د مسایلو حل دپاره زه هدایت در ولېږم چې دا شی د دې دپاره دی په غلط شي کې به یې نه استعمالوې. لکه مالګه به ته په چکنۍ کې اچې خو په څه کې به یې نه اچې؟ په چي کې. ټیک شو؟ کو په چي کې ته مالګه واچوله نو زیاتې به وکړې او بیا به ته بلډ پرشر به یې راته، ځکه بعضې خلک پارچې کې مالګه خوري نو بیا هغه پړسېدلی، نو ویې لکه ولې پړسېدلی؟ وایي دې بعضې وړو موږ له راولي که نه مخې پړسېدلی. ولې؟ وایي دې مالګې ډېرې خوري. نو دا ډېره نه خوړل او خوړل دې ته هدایت وایي. نو د خلاصه څه شوه؟ الله زموږ نیکه له 2 څیزونه ورکړي، یو عصري علوم کی نالج او یو اس کے استعمال میں مسائل کا حل. د یو ته عصري علوم وي او د بل ته هدایتي علوم وي. خدا چې دا په دې ځای استعمالې په دې ځای کې به نه استعمالې. لکه څنګه چې ما تاسو ته د کړکۍ او دغه مثال درکو، وي دا ټوپۍ د څه دپاره ده؟ وي دې ته څه وایي؟ وي دې ته ټوپۍ وایي. خو که دا چا په خپه کېښوده، خپې پرې د پاسه کېښودې نو څه به کوي؟ زیاتې به کوي که نه. او دا بوټان د څه دپاره دي؟ چې دا به ته په خپو کې، خو که دا بوټان چا د سر د پاسه کېښودل نو د هدایت خلاف ورزي وکړه، ځکه دا د خپې شی ده او په سر نک دی، دې ته هدایت وایي. نو زما ستا د ټولو 3 واړو ګروپونو، د والدینو، د استادانو او د شاګردانو، د 3 واړو دا شریک 2 فرایض دي. یو دا چې په عصري علومو به ځان پراپر پوه کې، او دویم دا چې د هغې د جایز او د ناجایز استعمال طریقې به زده کې چې چېرته په غلطه طریقه استعمال نه کې. لکه چاړه ده، نو چاړه د څه دپاره ده؟ چې بیزه پې ته څه کې؟ دا راته تاسو ووایئ حلاله کې. خو دې دپاره خو نه ده که نه چا په دې ترخ کې وټومبې. دا چاړه، دا نالج چې تا ته شو چې دا تیره ده، دا عصري علوم دي. خو دا به کوم ځای استعمالې؟ دا هدایتي علوم دي. او د هدایت علوم چې رسره یي نو بیا په چاړه به ذبحه کې، ځکه که ذبحه دې ونه کړه نو بیزه به څه مرداره به وي. وی تاسو دا مالم جبه یو ځای دی، نو مالم جبې ته یو دغه سوزکی ډک د چرګانو راغی، نو هغې سړي وی ما ورته کتل، نو ټول مړه نو هغه یو چرګ پکې لکه سا خطو ګیس پنګې کوه. نو ما هغې سړي ته وی چې دا یو خو دې زر حلال که که نه؟ نو هغه ډوونه ړقېد. نو هغې بل سړي ما ته وی چې ستا څه خیال دی؟ دي ګینې دا لالۍ دا مردار چرګان دي په دې پنجابیانو په دې مالم جبه کې خورئ، ځکه چې مردار چرګان په 10 یا په 20 روپۍ چرګ کېږي او عام چرګ په سورې تاسو به یې اخیستی ما په خیال په 1000 روپۍ خو دی. نو هوټل والا لیونی دی چې تا ول 200 روپو اډر ورکړی، هغه تاله چرګان حلالوي په تا مردار ول نه خري. دې وجې نه په دا شادي حال نه دي، په دې کې د اکثر چرګان چې د هغه لیونی تاله 400 چرګان حلالوي، هغه ته ښه مردار میلاویږي. نو ما ته یو سړي دا خبره وکړه، وي په پلاني تنګي کې 1000 چرګان مردار شو. وی هغې سړي حلال کړل زموږ په مخ کې، او د کراچۍ ډبې یې ورکړله، په کراچۍ کې خلکو په هوټلو کې وخوړل. دا موږ چې خورو که نه دا اکثر مرداري. دا ولې هدایت زموږ سره نشته. ساینسي علوم را سره شته چې دا چرګ دی، دی پتون دی، دی اینه ده او دی دغه دی، دی پوټی دی، دا را سره شته. خو دا چې دا حلال نه وي نو دا حرام دی، او دا چې حلال نو بیا به حلال کړی ذبحه کړی بیا به حلالي، دا هدایت دی. نو زما ستا 2 ذموارۍ دي، یو دا چې هدایتي علوم زما ستا سره، دویم دا چې عصري علوم زما ستا سره. او د امت د ټولو نه غټه پریشاني دا ده چې په مدرسو کې موږ د هدایت علم ښولی، خو عصري علوم هم نه دي ښوولي د ناچارۍ د وجې نه. د دې وجې نه موږ هر ځای وال خورو. وی وال ولې خوري؟ افغانستان یو عالم تقریر کوي، هغه وایي په دې افغانستان ته چې یو ډرون راشي نو موږ رپیږو چې خدای څه به راسره کوي. نو که موږ یو ډرون جوړ کړی وی لکه ایران جوړ کړي دي، اول ته یې په اسرائیل حمله وکړه نو څه نه سزا نه وښوه که نه؟ دا زما ستا فرض دی چې مونږ وی چې دغه چې وکړو امیر معاویه رضی الله تعالی عنه هغه 2.5 بیړۍ راخ کړې وې، 2500 بیړۍ راخ کړې وې. دا یورپ چې پته شوی دی که نه، او د لیبیا ته او د شام ته او دې ته چې دا مصر ته دا دین تلی و، دا په دې تلی و چې دریاب په دریاب کې بیړۍ په کار وه. امیر معاویه هغه راخ کړې وې، او ما ته خو یو کښتۍ هم نشو رغولی. دا ولې ته وایې چې نه د خدای نه د کېدو یقین، نه د مخلوق نه د نه کېدو یقین، نو ولې امیر معاویه رضی الله عنه په دې نه پوهېدو؟ نو ما ته پکار دي چې عصري علوم زده کړو وسره د هدایت علوم زده کړو چې جایز استعمال یې کوم ځای دی او ناجایز استعمال یې کوم ځای دی. وی د طلبه اوس ډیوټي ده،
وی د طلبه ډومبنۍ ډیوټي دا ده چې ستا علم به هغه برکتي چې په هغې ته عمل کې او دې ته وایي علم نافع تا له فایده درکوي. تا دلته درس واورېدو او تا پکې دا واورېدو چې موږ له په عصري علومو باندې عبور پکار دی، بیا تا په ساینس او په ټیکنالوژي کې دلچسپي واغسته، دا درس تا دپاره نافع شو. او که نه بل سړی وایي هغې سړي ما ته خبره کوله وی مولوي صاحب راغلی او یې ډېرې خوږې خبرې کولې، ما ورته وی د بدو مایسۍ وی خدای شته زما ورته فکر نه و. نو که ته بیا وایي چې زما ورته فکر نه و دا خو نافع نه شو که نه. نو ستا علم نافع پکار دی چې د هغې ته امپلیمنټیشن کې د سټوډنټانو بله ذمواري دا ده چې د دې په اپس کې تعلق د همدردۍ وي، د یو بل سره هیلپ کوي، سپورټ یو بل له ورکوي. یو سټوډنټ دی او هغه په کلاس کې دی امتحان دی، اوس د 10 امتحان نه دی، په امتحان کې ناست دی او بل سټوډنټ چې هغه سره پین ختم شو، نو هغه ورته ویره دا پین بال پین به دې را نه کې، نو دی ورته وایي دا په 10 روپۍ کېږي، که 50 روپۍ راکوې نو در به یې یمکن نه یې در کوم. دې ته خودغرضه وایي. که هغه وایي چې یو نه 10 به درکم شا به لیکل کوه، دې ته وایي نو د سټوډنټانو په آپس کې تعلق څه پکار دی چې د یو بل سره همدردي، د یو بل سره هیلپ کوي. ستا سره کاپي نشته زما دا کاپي والا، ستا سره کیلکولیټر نشته زما دا کیلکولیټر والا، دې ته وایي پراپر بیهیویر. او دا کار د امام احمد بن حنبل سره شو. امام احمد بن حنبل دا یو ډېر غټ امام دی، دی دومره مشهور دی، خو دی چې کله په خپل ځای کې و نو دی چې سټوډنټ و نو د سره پیسې نه وي دغه د خوراک. نو د دې یو ملګری او سټوډنټ بل دی، هغه وایي موږ له د کور نه ډوډۍ راځي او هغه ډوډۍ ډېری، نو ته به زما سره خورې. امام احمد بن حنبل ته وی خو د هغه ضمیر دا نه ګوره کوله چې پردی روټۍ وخوري. امام احمد بن حنبل باره کې مشهوره ده چې دی به د شپې تو بل ځای ته هلته مزدوري کوله، یا هغه دغه به یې راغستل د فروټو شاپو، د هغې په خوا کې به چې کمې چلکې وې، چلکې به یې راواغستې او هغه به یې بیا خوړې. خو د هغه هغې نه که هغه سټوډنټ او ملګری پې خفه شو چېرې دی خو زما افر نه کوي. نو هغه ډېر هوښیار هلک و، نو هغه ورته څه وویې، هغه ورته یې داسې چلې زما را خط څښا دی او ستا خط ډېر ښکلی دی، نو زه به دا خپل نوټ بک تاله درکمه، زما دا نوټ چې دي ماله کاپي کا په دې ښکلي خط باندې، او د دې معاوضه به زه تاله درکمه چې زه به روټۍ به ستا زه انتظام کوم. نو بیا امام احمد بن حنبل وی چېرې دا خو اوس د محنت معاوضه ده، دا سوال نه دی. نو بیا وله قبول کړو، هغه ورسره چل وکړو. نو سټوډنټ به الو ښیي چې د سټوډنټ اخلاق ښیي، په سټوډنټ کې نثاري قرباني او سټوډنټ د بل سټوډنټ سره کوآپریشن کوي، په ځای د دې چې خپه وله نیسي او نوټس ترې پټوي چې دی به چېرته په امتحان کې نمبر یې ډېرې والي. هلکه وایي دلته زما کاپي پرته وه، هغه وایي چا وړې ده هغه ته ده وړي. دا د سټوډنټ ذمواري ده. یو بله ذمواري د سټوډنټ دا ده چې دی به په دې علم ځان پوه کوي. تاسو کم کسان چې بره ونه ګورئ، لکه تاسو چې بره ګورئ زه ته نه زه تاسو ته لیږم، تاسو به ما ته ګورئ. نو هغې کې دا ده د سټوډنټ بله ذمواري دا ده چې په هر قیمت باندې به د استاد نه سبق زده کوي. هغه یو شاګرد دی، نو هغه امام محمد یو ښکلی استاد دی، نو هغه یو ځای ټیچینګ کوي، نو هغه ته بیا پته ولګېده چې بل ځای کوم کلاس دی، نو هغې بل کلاس ته ځي، نو هغه به هغه انتظام شوی دغه د سورلی چې ته به په دې دغه باندې په تادۍ باندې به په دې کې موږ ته هلته شفټ کوو. نا شاګرد ورته وایي ما ته سبق ووایه، نو دا استاد ورته وایي یاره زما سره خو ټیم نشته، نو دی ورته وایي زه به ستا سره چې ته په دې سورلی ځې، ته به په اس سور ځې، زه به راسره په منډه روان یم او ما ته به سبق په لارې ښې. دې ته وایي د سبق شوق. کم چې د سټوډنټ دومره شوقي چې اس په سوره په منډه ځي، خو زه به راسره په منډه ځم ما ته به یې ښې. دا امام احمد بن حنبل باندې حکومت پابندي ولګوله چې ته به خلقو ته سبق نه ښې. دا حکمرانان پخوا ډېر ظالمان تیر شوي دي، اوس هم داسې چې حکمراني په هغه کې د ظلم یو نشی، نو هغه عالم سړی د هغه بدي شي، سکالر یې بدي شي، په پارټۍ کې هم نه پرېږدي، په ډله کې هم نه پرېږدي، ځکه دی جواب ورکوي. نو هغه امام احمد بن حنبل ته ته به چاته سبق نه ښې. دا شاګرد د یورپ نه راغلی و، د فرانس نه، او هغه په هغه ورځو کې په اسونو خلق راته نه چې راغلی، نو هغه وایي چې بچیه په ما باندې پابندي ده، زه تا ته سبق نشم ښوی. اوس دا ګوره دا سټوډنټ څه چل کوي، وی میں ادھر سے آیا ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں، میں واپس جا کے کیا کہوں گا. نو هغه وایي چې یاره دې له خو ما له خو څه چل نه راځي، نو وله دا چلو کوي زه به کچکول وګورم. دا سټوډنټ ورته وایي زه به کچکول وګورم، زه به داسې پولیس ته شو کوم چې زه سوال کوم، نو زه به وایم چې خیر راوړی خدای وبخه.
نو امام احمد بن حنبل ته چې زوام چې خیر راوړی خدای وبخه نو ته به واورې زما آواز نو ته به کوڅې ته د خپلې ګیټ ته راوځې نو زه به درشم نو ته دا روپۍ ولا غاډو ورکړی وي هغې سټوډنټ چې دا به ما ته په دې دغه کې ږدې په دې کچکول کې او په دې دوران کې به ته ما ته سبق ووایې دا تقریبا دا پروسیجر هغه 2 کاله کړی نو د سټوډنټ ذمواري دا ده چې د هغه په ذهن کې دی چې زه د خپل دغه ته د خپلو سبق ته په څه طریقه زه سبق حاصل کړم ایون کو د کچکول اچول غواړي او که د اس سره منډه وهل غواړي دا به بیا کامیابي او دا سبق چې ما ووي چې دا بیا خلقو ته ورسوم او په کور کې په هر ځای کې امپلیمنټ کړم د استاد ذمواري دا ده چې د خپل حیثیت وپېژني ځکه چې د حیثیت څه دی د ده حیثیت دا دی چې دی خلقو ته علم ښي او کم خلق چې علم ښي نو ګوره دا یو حدیث دی افضل الصدقة ان یتعلم المرء علما د ټولو نه بهترینه صدقه دا ده چې یو سړی علم په خپله زده کي او چې کله په خپله علم زده کي نو ثم یعلمه اخاه المسلم بیا خپل مسلمان ورور ته وښي زما ستا کوشش به دی چې کوم ځای کې نو زموږ نه څوک پوه سړی هغه نه زده کو نو استاد صاحب چې کله یو موقع ته ځي نو هلته به ځي چې په څه طریقه باندې ما څه زده کړي دا دې سړو ته وښیم نو دا د استاد صاحب ذمواري دا ده چې هغه به پروسیجر سوچ کوي چې په کومه طریقه به د خلقو په ذهن کې دا خبره راځي په کوم مثال باندې به د دې په ذهن کې دا خبره ښه پرېوځي او دا به زه د دې ذهن ته رسوم او استاد صاحب په دې پوهېږي چې زما دپاره نور خیراتونو ته ضرورت نشته ځکه بهترین خیرات دا دی چې زه کومه خبره ما زده کړې ده هغه د خپلو وروڼو ته د خپلو بچو ته وښیم نو چې هر وخت د استاد صاحب په ذهن باندې دا وي نو الله تعالی به من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا خدای پاک به ورته په خپله چل ښیي چې په دې طریقه به دا وړوکی په صحیح طریقه پوه شي د هغې د پوه کولو دپاره پروسیجر به ورته په خپله راځي بل یو حدیث دی چې معلم الخیر یستغفر له کل شیء څوک چې د خیر خبرې خلقو ته رسوي د دنیا ټول څیزونه د ده دپاره استغفار وایي یعنې څومره څیزونه چې دی تا ته دوا کوي نه که هغه په هوا کې مارغان دي او که هغه په دغه کې میان دي په اوبو کې دا ټول تا ته دوا کوي نو چې دا اپورچونټي ته ضایع نه کې د خیر خبرې زده کې او د خیر خبرې خلقو ته رسې استاد به کامیاب الوي چې دی د وړوکي په کردارو د هغې په سبق د هغې د کور په اکټیویټیز نظر ساتي که کم وړوکی کور ته لاړ شي او کور د ملګرو سره نسوار اخلي نو دا د استاد صاحب ذمواري ده چې دې ته خبرې چېرې دا له خو نسوار علي ما خپل یو استاد لیدلی و الله دې وبخي بیا شهید شو چې هغه په اسمبلی کې به اعلان وکړو له هغې هلک نوم به یې واخیسته به یې پلاني راوځه د اسمبلی نه به راووتو او وی به یې د جیب نه د نسوارو ډبې راواله پخوا نسوار ډبي کې به نو ډبې به یې ترې واخیستو او بیا به یې پرې د پاسه زموږ په مخ کې وختو نو هغه هلک به یې به زه اریان یم چې ده ته څنګه پته لګي نو هغه هلکانو یو بل سره چېرته پخوا خو د عمل ټول شاړو نو د جاړې خوا ته دواړه ملګري دي نو یو بل ته وایي نسوار راکړه نو هغوی په خدای یقین وکړه دلته به چېرته ولاړي ځکه زموږ د استاد ته دلته هم پته لګي وایي عجیبه سترګې دي نو د استاد صاحب به داسې سترګې چې هغه به د خپلو وړو په اکټیویټیز چې په کور کې د ده څه اکټیویټیز دي د خپلو ملګرو سره سلوک څنګه دی په کلاس کې دی څنګه دی په ډایننګ هال کې څنګه بیهیو کوي یو ماشوم دی شاګرد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډوډۍ ته ناست دی د وړو شوقي نو هغه چې کله هغه طالع پروت دی نو کله پوټې د هغې ځای نه رالي او کله د هغې ځای نه رالي نو زموږ سره هم یو کس ناست و نو غټ پوټي ته به یې کتل د هغې ځای نه به یې راغستو نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګرد رایاد شو نو حضرت چې ورته وکتل نو څه ورته وایي هغې خپل هغې بچي ته داسې وایي داسې وکړه چې سم الله کلمه ووایه نو کلمه خو به هغې غریب ویله لکه ته چې خوراک یې سبق ورته ښیي دا اوس استاد دی خپل شاګرد ته خبره ښیي خو د ډایننګ خال کې دننه ورته ښیي ځکه چې په دې ساعت کې هغه ولیدل چې دی د خوراک طریقه صحیح نه استعمالوي نو وایي سم الله د کلمه ووایه نو بیا ورته څه وایي کل بیمینکه په ښي لاس خوره نو چلې ورته خو نو بیا ورته درېیمه خبره چې کومه ابجکشن و پرې ډېر هغه یې وروستی کړه وکل مما یلیک او د خپل مخې نه خوره نو استاد صاحب ته په دې طرف کې دا یو هدایت دی چې کوم شي باندې ابجکشن هغه لږ پولایټ کا وروستو یې کا چې کوم شی اکسیپټیبل لکه کلمه ووایه دا ته مخکې کا ځکه دی به تا ته اټینټیو شي که لومبی پې ته اعتراض وکړې چې لکه دا څه کې د پردي مخې نه رالې
بیا به شرمنده شي د هغې نه مخکې ورته هغه په طریقه باندې وي چې نه لاول کلمه ووایه بیا په ښي لاس خوره بیا د خپل مخې نه خوره نو کم خبرې باندې چې ابجیکشن و هغه یې د ټول نه ورستی کو ځکه دا د استاد صاحب ذمواري ده چې دی به پروسیجرز زده کي دی به د خپل بچي ته ګوري چې دا بچي چې دی ما ته خلق استاز وي او استاز ما ته دې وجې نه وایي چې دې خلقو د خپل بچي ما ته حواله کړي دي اوس زما دا بچی ستا دی دې ته استا دی یعنې دا زما بچی اوس ستا دی ما ته حواله کړی دی دا زما سره امانت دی دا امانت چې زما نه ضایع نه شي دا په حقیقت کې بچی نه دی دا د پیغمبر د باغ گل دی یہ تیرے نبی کے باغ کے پھول ہے اور اس کو میں نے کس قسم کی تعلیم دینی ہے مذہب دے سنگ پوکم تاکہ ان میں سے ہر ایک کو دادری خبر بیاد ساتھ صدیق کی صداقت مل جائے صدیق چاہتے اشارہ دا تاثرات ہوا ہے ابو بکر صدیق تا دا دومره رښتینی دا خپل بچی زمونږ رښتینی صدیق کی صداقت مل جائے نمبر 2 عمر کی عدالت مل جائے دا انصاف والی او دریم نمبر بیا ورپسې څه شی دی او بیا علی کی شجاعت مل جائے او څلورم نمبر عثمان کی سخاوت مل جائے هغه شعر نیم بزوام نیم براستاس وائے سبق پر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سخاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا که مشري کې نو دا څلور صفتونه پیدا کې نو د استاد صاحب په ذهن کې بدای او بل بدای چې په دریو خبرو به کمپرومایز استاد صاحب نه کوي په هره طریقه چې خدا په خپلو بچو کې راولي نمبر 1 جھوٹ سے اجتناب دروغ بنوي دروغ چې دی دا ګناهونو جړه ده د یو دروغو دپاره به بل دروغ وای دغه سټوډنټ راغی لیټ ایگزامینیشن هال ته امتحانو ناغه ته وی ولې لیټ شو ایگزامینر ورته وی ناغه ورته وی نن رش ډیرو او زمنګ گاډی بلاک شو ناغه ورته نن خو د جمعې ورځ دا په سعودي کې د جمعې په ورځ خو چوټي روډونه خو خوش ریشا روډ خوش ناغه دروغ وی ابل سټوډنټ لګ لیټ راغی ناغه ته وی ته ولې لیټ رالی زه د ایگزامینیشن هال نه بار ته استیشم ناغه وی د شیو م د شپې مې نا وخت پورې سټډي کړی و انا وخت پاسېدم جو هغه رښتیا وی ناغه وی تاریخ شاو وی نو کم سړی چې جرم وکي او رښتیا وی او استاد صاحب ولې انعام ورکي او کم سړی جرم کړی او دروغ وی هغه به کې نو په دروغو به کمپرومایز نه کوي نمبر 1 او نمبر 2 استاد صاحب د خپل سټوډنټ سره په کومه خبره چې کمپرومایز نه کوي هغه دا 5 وخت کی نماز په یو سکول کې چې پرنسپل صاحب دا خبره پرې نه دی چې یو ماشوم چې هغه د 2 کال نه په پورته چې هغه خامخا مونځ کوي او نمبر 3 چې هغه دا مشرانو خدمت بړون کی ادب چاته سپلای سمولی چاته اوبه چولی چې لاس پې وینځه چاله صابون راوړئ چاله اوبه راوړئ په ګیلاس کې چې دا عادت پکې واچئ که 3 عادتونه واچول نو استاد صاحب په خپل مقصد کې کامیاب شو نمبر 1 جھوٹ سے اجتناب نمبر 2 بڑوں کی خدمت اور نمبر 3 میں سوالے ہو نماز کی پابندی 5 وقت کی نماز کی پابندی بل طرف ته والدین دي د والدینو غټ فرضداري چې ته پته چې الله تعالی مال کوم بچی را کړی دا د خدای یو نعمت دی او دا چې کله د مور په خېټه شي نو چې دته فکر شي نو د چې فکر شي نو د مور چې دا د دې قدر شروع کی ذکر دې په خېټه اوس ماشوم دی دا یو نه دی نو دوه دي یو به دغه مور خوشاله ساتل غواړي یو به دا پاکیزه ساتل غواړي یو به دې له پاک او طیب طعام ورکول غواړي د دې خوراک به لږ زیات کی په دې کې به نیوټریشن ډیر پکاري دلته به فلم نه چلی دلته به ټي وي نه آن کوي دلته به سندرې نه وي دلته به کنزل نه کوي دې سره به جنګ نه کوي ځکه دې په خېټه ماشوم دی او د دې به عزت او احترام کوي ځکه چې د دې ټولو خبرو اثر دی که دروغ وي که کنزل کوي که ګانې وي نو دا ریډیشنز دي او ریډیشن څنګه چې مونږه په دې دغه باندې په لیزر باندې
دا مختلف قسم له علاجونه اوس کوو داسې لیزرز دي دا د ګناه لیزرز دي چې دا په خلقو راځي نو دا سړی به د دې کور دا مشر چې دی چې د په کور کې د دې زنانه امید پیدا شو نو د دې وړوکي به په خېټه کې خیال ساتل شروع شي چې دته پاکه وینه لاړه شي دته غلط ریډیشن لاړ نه شي نو د کنځلو خپل اثر دی د دروغو خپل اثر دی د جنگ خپل اثر دی نو دا ریډیشن نه به بچ کوي ځکه گروث به هلته متاثره کیږي تاسو به یې اورېدلي یا نه په دې پبلک سکولونو کې اوس ایډمیشنز ګراني ښه سکول چې د هغې لپاره ارلی رجسټریشن وي نو چې وړوکی پیدا شي نو 2 کاله مخکې رجسټریشن کوي خو زموږ یو سکالر خبره کوله چې په اسلام آباد په دغه کې چې کله پریګننسي وشي نو هلته رجسټریشن کوي چېرې زموږ که وړوکی کېدو واله دی چې تا زموږ له بوکینګ وکئ نو چې څنګه ته هلته رجسټریشن کوې هغه دومره ضروري نه دی پته نه چې څه پېښېږي خو دا رجسټریشن ډېر ضروري دی چې ته الله تعالی نه دعا وغواړې د والدینو دا فرض دی تاسو به خپلو والدینو ته دا خبر رسوئ موږ چې کوم والدین یو موږ په دې عمل کوو لئن اتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین خدایه که روغ مو وړوکی دې راکو نو زه به ستا شکر ادا کوم کله چې دا وړوکی دنیا ته راشي او د 2 کالو شي نو بیا دی د مور د سترګو ته ګوري چې د مور سترګې په څه خبره خوشحاله شي نو دا وړوکی د ځان سره میموري نوټ کړي چې دا نیکي ده چې مور په څه خبره خفه شي تاسو ګورئ د ماشومانو ته دی مسلسل د مور د چهرې ته ګوري نو مور به کوشش کوي چې په ښه خبره خوشحاله شي او په بده خبره خفه شي دا ماشوم به په دې کې په دې مزغو کې دا خبره کیني چې دا بد کار دی او چې کله ګړز وشي نو مور خفه شي نو دا وړوکی نوټ کړي چې دا ګړز خراب شی دی او چې کله د خوشحالۍ خبره وشي نو وړوکی نوټ کې دې ته وایي دی میموري سټور کوي د برین چې دی دی اوس میموري سټور کوي نو په د 7 کالو پورې د د عادتونه چې دي دا به پرمننټ دي نو د 7 کالو پورې به مور پلار ډېر خیال ساتي چې ماشوم ته غلطه خبره نه کوي د ماشوم په مخ کې کنځل نه کوي د ماشوم په مخ کې د آپس کې جګړې نه کوي ځکه د په برین باندې دا کینی دې ته پرمننټ میموریز وایي دا پرمننټ میموریز بیا ختمیږي نه نو دی بیا چې د اوس نه کم چلی زده کو نه دا به بیا نو ګوره دا وړوکوالی چې دی که نه دې ته څه وایي بچ دا نور را سره تاسو وایه بچپن اچھا سړی د 55 کالو چې دې ته به څه وایي بچ نو یو د بے فرق دی که نه نو بچپن کی عادتیں بچپن میں بھی جاری رہتی ہے نو د دې وجه نه په بچپن کې به کوشش کوي دا پلار امور چې په کور کې جنگ جګړې نه او دا وړوکی چې دی د پرمننټ میموري ځکه دی اوس فلټر کولی نه شي دا ښه دی که بد دی خو که ته ورته وایي چې وځه جو وځي که وایي چې رانه وځه جو رانه وځي چې کله 7 کالو ته ورسي نو د مور پلار بیا دا فرض دی چې دی اوس انالایز کولی شي نو د سره به څه کوي لومبنی کار رسول الله دا ویلی چې 7 کاله ماشوم وی نو مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین چې د 7 کالو شي نو مانځه وینا به ورته کوي د ټولو والدینو دا فرض دی چې د 7 کالو ماشوم به مانځله د ځان سره بیایي مولوي صاحب که په جومات کې قاریږي چې واړه مه راولی ته به وایي چې خبر نه یم خو پیغمبر راته ویلي چې بیایه نو ته مه خفه کېږه دا موږ چې اوس رانولو نو بیا به څوک راځي نو په 7 کال نه به دا خلق جومات ته ځي 7 کالو والا ستاسو په کم کلاس کې 5 کېجي فسټ نو کېجي فسټ والا مانځله ځي نو پرنسپل صاحب لم پکاري چې که دلته د مانځه پروګرام وي نو کېجي والا وایي چې تاسو به ځئ ځکه چې مونځ ته ویل رسول الله ویلي چې کله لویږي نو دی اوس انالایز کوي دې ته وایي فلټریشن نو د په مزغو کې د ښه د بد فرق شروع شو نو دې ته به څه کوي بیا ورته څه وایي وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین کله چې ماشومان د 10 کالو وي او مانځله نه ځي بیا به یې څه کوې وښې به یې نو بیا که لخته کچه غوندې لختی که لخته نه نو سپېړی خو ته به کوشش کوې چې دا ماشوم په 10 کالو په عمر کې خامخا مانځله لاړ شي نو کم پلاران چې د خپلو بچو نه خبر نه خپل بچو به ځان سره مانځله نه بیایي هغوی د کوتاهۍ مرتکب دي او کله چې دی بیا لوی شي نو بیا به د دپاره د تعلیم داسې تنظام کوي ځکه اټینشن سیکینګ پروسس دا په ماشومانو کې وي چې ماله چا لیفټ راکړی نو چې مور یې ورله لیفټ نه ورکوي پلار یې وایي زه نه یم وزګار وایي زه بار وایي ځم او زه چې سهار وځم که نه هغه ماسخوتن ناوخته راځم نو بیا دا ماشوم به د چا په لاس کې شي د به دې کور کې به نوکري یا به ډرایوري یا به بار څوک اسې وزګار سړی په حجره کې ناسي د هغه په لاس په ورشي دی خو اټینشن سیکینګ دی دی خو چې چا لیفټ راکړی نو کور کې مور پلار لیفټ نه ورکوي نو بار به ول هغه لیفټ ورکړي نو په خپله به یې راواړئ نو که ډرایور ستا سس کل سګرټو
نو څه به ورته وښیي؟ سیګرټ به ورته وښیي. که نسوار یې اخیستل نو نسوار به ورته وښیي. د دې وجې نه د مور او پلار ذمهواري دا ده چې خپل بچي به ډرایور استاذ او هغې سیګرټي د نوکر ته او ملازم ته نه پرېږدي، ځکه د هغه خوی به دی والي، دی به وایي چې خدای دې خوار کړي دا ده په چرسو راړولی. دا د هغې ذمهواري ده. دې وجې نه زما ستا ذمهواری د یو څو خبرو کې به احتیاط کوو. یو دا چې مار سے نه پیار سے. ګوره چې څومره مینه ته وکړې انویسټمنټ وکړې دومره به په وړو اثر کوي، ته به کوشش کوې. دویمه خبره دا ده چې که ته سزا ورکې نو اعتماد به ختم شي. د سزا د ورکولو نامه کم از کم ځان ساتې چې څومره کېدی شي. دریمه خبره دا ده چې والدین او د استادانو په منځ کې به رابطه. خو د استادانو دپاره دا د هوښیارو خلقو وینا ده چې خپلو د هغې والدینو ته د هغې کمزورۍ به ډېرې نه ښیې، د هغې خوبۍ به ورته ښیې چې د هغې په منځ کې اعتماد ختم نه شي. او بیا بله خبره دا ده چې د سکرین نه به خپل بچي لرې ساتئ. کم کسان ماشومان چې اوس لویږي پوخا د خلقو د یو بل سره همدردي 80% وه، خلق به په یو بل خفه کېدو. اوس یو انالیسس شوی دی، یو ریسرچ شوی دی چې هغه همدردي 20% ته راکوزه شوې ده. او د هغې غټ ثبوت د فلسطین مجاهدین دي. په فلسطین کې چې په خلقو کمې لوږې تندې تېرېږي، کم ماشومان د لوږې نه مري، خواته ورسره سعودي عرب دی، دې خواته اردن دی، او دې خواته مصر دی، او دې خواته UAE ده، او هغې ټول ګډېږي او پیسان علالۍ اجتماعي ډانس کوي او په دې نه دي خفه. دا همدردي وی ولې کمه شوه؟ نو انالیسس دا دی چې دا د دې وجې نه کمه شوه چې کارټون ډېر شو. کارټون کې صحیح یو کارټون لګي بل سړی راپرې باسي، نو دی دا سره ظلم وکړي نو ته ورته ګورې نو هغه بل بیا بل راپرې باسي او دا انجای کوي. نو کله چې ماشومان دا انجای کوي نو دی وایي که دا بل راپرېستل، دا بل علالول، دا بل سره ظلم کول دا به ګینې ښه کاري. نو د ده نه د همدردۍ جذبه ویسته. نو کوم واړه چې کارټونونه ډېر ګوري د هغې په فیوچر کې دا ډېره غټه خطره ده چې د دې ذهن به ظالمانه او د دې به په چاړه نه سوځي، لکه څنګه چې د سعودي حکمران یا د دوبۍ د حکمران په فلسطیني ماشوم باندې اړه نه سوځي. دا د کارټون وجه ده. نو ته به کوشش کې چې خپل بچي د سکرین نه لرې وساتې، ځکه د دې ریډیشن کېږي، او دا به ساتې چې خپل بچي په سټرس کې ونه ساتې. کم بچي چې په سټرس کې یعنې پریشانه په دباو کې د دې برین گروت ختمیږي، او د برین د گروت د ختمېدو نه د بچ کېدو دپاره به خپل ماشومان خوشحاله ساتي. زموږ د خبرې خلاصه دا ده چې قرآن زموږ نیکله 2 علوم ورکړو، یو عصري علومو اسماء کلها، او بل هدایتي علومو چې هغه هدایتو. موږ به عصري علوم حاصلو او بیا د هغې په استعمال کې به د الله تعالی د هدایت رهنمایۍ ته محتاجه یو چې زموږ دنیا هم ښایسته شي او زموږ آخرت هم ښایسته شي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.